او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشپک آیاتونو کې د الحمدلله ویلو حکم شوه دی. دیو جن باز عالمان وی چې الحمدلله ویل واجب دی او الحمدلله ویل فرض دی. چیرته په ټول عمر کې خو یو ځل الحمدلله وایا. حمد ویل کېږي د الله حمد او ثنا ویل، د الله ستاینه کول، د چا صفت کول په دې عقیدې سره چې داغه تعظیم پکې ستا غرضی. بعض وخت کې سړی چا پورې خان دی او یو خبره کوي وی لکه مفتی صاحب را روان دی، نو دا د هغه عزت نه عام کس ته وي. نو علی وجه التعظیم چې د چا ادب کې د چا مینه دی په زړه کې پرته وي او د هغې دپاره بهترین الفاظ او ښکلي الفاظ اختیارې دې ته ویلی کېږي حمد و ثنا. او پښتو کې دې ته ستاینه وایي او دغه رنګې فارسی کې ورته ستایش او ستودن ویلی کېږي او ستاینه کول په ورته اردو کې وایي. نو عزتمندو دا د دې سورت فاتحه خلاصه شوه. بعض عالمانو یو بل خلاصه بیان کړی ده چې اسانه خبره ده په سوره فاتحه کې با شپږ قسم لوی مضامین بیانې. یو پکې د الله توحید بیان شوی دی، بل پکې قیامت بیان شوی دی او درې پکې احکامات بیان شوي دي اهدنا الصراط المستقیم کې او ایاک نعبد و ایاک نستعین کې او د قیامت بیان دی مالک یوم الدین کې، د توحید بیان دی الحمدلله کې او دغه رنګي رسالت او بشارت هم پکې بیان شوی دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان هم پکې شوی دی، پیغمبرانو بیان هم شوی دی. صراط الذین انعمت علیهم، د نیکانو خلقو په لاره مې بیان روان کا. نو په نیکانو کې د ټولو نه نیک مخلوق کې هغه محمد رسول الله، نو ضمناً پکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم بیان هم دی. او دغه رنګي یو پکې تخویف بیان شوی دی چې د څه شي نه به یریږي. نو بنیادی شپږ مسلې پکې بیان شوي. یریږي به د غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، د ګمراهو خلکو نه او چې په کومو قومونو باندې د الله غضب شوی دی د هغې نه به یریږي. په سوره فاتحه کې 7 آیاتونه دي او د بسم الله سره په دې کې یو کم 10 کلمات دي او یو سل او دو سل 142 په دې کې حروف دي. د اکثر علماو په نسبت باندې او د حضرت علی صاحب د قول مطابق دا مکی صورت دی او عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي چې دا مدنی صورت دی. بعض حضرات وایي چې دا هم مدنی صورت دی هم مکی صورت دی. دا په مکه کې نازل شوی، په مدینه کې نازل شوی، ډبل نازل شوی دی. د دې صورت نزول څنګه شوی دی، کیفیت نزول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا زمانہ د وحی کې یا چې وحی کله نه راغلی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغار حرا ته د خلوت د پارتلو د تنهایی د پاره بتلو، ځکه وحی خو نه راغلی، احکامات نه راغلی. نو الته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلوت نشینی کوله، ځان له بناست. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام او یریدو اورانه خدیجی بی بی ته وی لقد خشیت ان یکون خالتنی شیء فقالت وما ذاک. ویسه شکل تخپل عبادت کوم او خلوت کوم نو ما ته په میز کې داسې رکاوټ سره راځي، خلط کیږي را سره نورې خبرې اوازونه را ته راځي. خدیجه بی بی ته پوښتنه کوي وما ذاک څه شي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قال انني اذا خلوت سمعت النداء اقرا. وسه خپل عبادت کو مینز کې आवाजونه راځي اقرا 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 وایا ما پسې وایا. نو یې ډېر یریږي. بخاری شریف کی روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل رااله او جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام درې ځل داسې غاړه ور کړې وکړه، نو خولې شوی او ډېر زیات او یریدل. نو عائشہ حضرت خدیجه بی بی ته وایي چې زه په ځان باندې ډېر زیات ویریدم. سوچ کوي چې غر وي، تنهایی وي او تیاره وي
او ناشنا مخلوق تا ترا مخامخ شي او تا سره خبرې کوي نو انسانان په خپل کمره کې یریږي زمونږ د جمعات کې مخالف کوي دا بر جمعات دروند دی نو زه پکې یو میزان نکې ناستم ما ویل زدي سره بس پکې نو الحمدلله اوس پک شو او دا ټول قاریان او دا ټول ماشومان او تورخیږي خو بهر حال انسان فطری طور سره د خلوت نه د ځان لذینه یریږي نو د خدیجی بیبي یو ترو یا رشتہ دارانو کې یو مولا ورقه ابن نوفل نو نبی علیہ السلام یې هغه له بوتلو نبی علیہ السلام تا ټوله قصه بیان کړل داسې اوازونه ما ته راځي نو هغه ورته خبر وکړه اذا اتاک النداء فاثبت له چې به درته اوازونه کیږي یاره ګم بس التا قائم اوسه او نور روایتو کې راځي چې ورقه ابن نوفل ورته وویل هغه چون کې د مخکینی کتابونو لوی عالم او هغه کتابونه هغه لیکلي او دا هغه شرع او کتابونه لیکلي او پوهېدو په نور ته ذالک الناموس وی غیره ګم دا جاسوس نه دی دا ناموس دی جاسوس ویل کېږي بدې خبره رسون کې ناموس وی د خیر خبره رسون کې وی دا خو یو ناموس دی او دا اقا فرشته ده چې کوم پیغمبرانو لراتلا نو یریګه مو چې صدر ته وای بس توکل کا وای او پس نو به نبی رسول الله چې بل ورځ لاړ جبرئیل علیہ السلام رااله نو دا آیاتونه ورته ویل قل بسم الله وی وای دا الله په نوم باندې الحمدلله رب العالمین نبی اسلام په شروع شدا سورته اگر چې اولنی سورتونه اقرا بسم ربک الذی هغه آیاتونه نازل شوي خو عالمان وی اول سورت چې نازل شوی هغه دا نازل شوی یو وی آیات یو وی سورت دا نازل شوی اعلی اختلاف پکشتا نو پدې کې دراصل اصل مسله د حمد نو نن موږ تاسو ته د حمد فضایل بیانو چې الحمدلله او حمد ویل دا څومره لوی کلمه ده چې الله رب العزت خپل کتاب شروع کړی دی مسلمانانو لپاره لوی عبادت موږ د الحمد لله شروع کړی دی صورت اعتبار سره نو دی وجه نه عزت مندو تفسیرونه لیکلي دي چې په دنیا کې څومره نیک خلک تیر شوي دي هغوی الحمدلله ویل ده قرآن د دې گواه دی هر شاکر بنده هغه د الله حمد کړی دی لکه د ټولو نه اول پیغمبر آدم علیه السلام دی آدم علیہ السلام د ټول لړومبۍ خبره شکل کړي د په دنیا کې هغه د الحمدلله کلمه ویل دا چې کله آدم علیہ السلام الله د فرشتو په ذریعہ باندې تیار کو د جوسه جوړه شو الله رب العزت پکې روح واچو چې روح پکې واچولې شو او د سپېګمو ته داسي او پوجې د روح راورسېدو او سر ته را رسیدلو نو دلته ولا انترشي او پرنجي ورلې پرنجي وکړو چې پرنجي وکړو الله رب العزت ورته فضل کې دا کلمات واچول او ویل الحمدلله اے الله ټول صفاتونه ستاسو لپاره دي دی باندې ځان له یو پورا بیان د عزت مند الحمدلله د پرنجي په وخت کې بوالي وای انسان پرنجيو کی نو الحمدلله بوالي وي نو عزت مندو د دې درې وجې چې کله انسان پرنجيو کی نو دا وای الحمدلله ځکه آدم علیه السلام داسې کړو او آدم علیہ السلام چې الحمدلله ویلا الله ورته يرحمک الله الله دې پتا باندې رحم وکي او زه به همیش پتا رحم کوم نو طریقه دا ده چې څوک پرنجيو کې الحمدلله وي بلکې اس په ولا جواب کې يرحمک الله وي او بیا به اولنې کس يهديكم الله ويصلح بالكم یا يغفر الله لنا ولكم بخاری شریف کې دا الفاظ راغلي دا به آدم علیہ السلام پرنجیو کو مونږ چې پرنجی کو ولی الحمدلله ول د دې درې وجې د الله شکر به ولی ادا کې ځکه عزتمندو چې کله انسان پرنجی کوي نو ساينسي او طبي خبره ده چې کوم انسان پرنجی کوي دا لیونی نه لیونی پرنجی نه کوي دا یو طبي او حکیمی خبره او تاسو ګورئ چې کله ماشوم پیدا شي
او د ټول اول پرنجیو کې ټول وای ماشاءالله ماشوم صحیح دی دا هغه د تندرستۍ نښه وي او چې کوم ماشوم پرنجیو کې نو هغه لیونی نه دا نور خو پته نه لګي پټه خربوزه دا خبرې نه شروع کړي نو خو چې پرنجیو کې بس پته ولګي چې ماشوم لیونی نه دی نو چې کله ته پرنجیو کې ته الحمدلله خدایا پاک استا ډیر شکریا دا چې زه د مینټل نیم پیدا کړې زه د لیونی نیم پیدا کړې دا لیونی مستا انسانان دي ګډوډ ګرځي چا پرتوک نه اغوسته چا لیونی کنځلې کوي سو کانیولي یا الله شکر دې چې زه د لیونی نیم پیدا کړې دوی په دې وجه الحمدلله چې پرنجې دې وکړو چې دې سره د انسان په بدن کې چستی راځي نشاط راځي طبي ماهرین وایي چې پرنجې د انسان لپاره ډیر زیات مفید دي ځکه د انسان په دې پوزه کې بیکټیریا او جراثیم جمع کیږي د دې په غوږونو کې جمع کیږي په دې دماغ باندې مختلف جراثیم جمع کیږي په پړو کې مختلف گرد و غبار او مختلف جراثیم جمع شي نو چې کله انسان پرنجې وکړي او خپه اخلاص سره وکړي نو د پوزې نه هغه بیکټیریا او هغه جراثیم لري شي نو الله رب العزت تعالی نشاط درکړي دی وجه نه پرنجې نه پس انسان بالکل چست شي دی وجه نه بخاری شریف یو روایت ده ان الله يحب العطاس وی پرنجې د الله ډیر زیات خوښ دی دی وجه نه چې کله پرنجې انسان کوي نو خلق الحمدلله وی نو الحمدلله د الله ډیر خوښه ده او انسان د پاره دی وجه نه ضروری ده چې د کې نشاط را پیدا شي د بدن نه بیماریاں لري شي دی وجه نه ډاکټرانو لیکلي دي چې پرنجې باندې ایساره بعضی کسانی پرنجې په زور ایساره موز کې دې پرنجې راړي قلاري دي راشي په هغه وخت کې بلا کلمات نه خپل موز بکې او کزله کې چاوول ودی نو پرنجې ایسارول دا د دماغ پردې کله نه کله شلي او دا شان د غوګونو پردې مو سره شليږي کله نه کله او پپړو کې نقصان پیدا کوي او دماغو کې نقصان پیدا کوي دا غي نسونه نری رګونو سره شليږي نو دی وجنه پرنجې باندې ایساروي دریم باندې دی وجنه الحمدلله وي چې کله انسان پرنجې کوي نو د شکل ډېر بدرنګ شي دغه نه داسې کارټون شان جوړ شي ینه ته اسې داسې کله ودرېږي شیشه کې او داسې د پرنجې په شان شکل جوړ کا نو د ځان نه بم پوهیږي چې لکه دا څه شی ما نو د دې وجه نه چې کله ته پرنجې کې ستا شکل ډېر بدرنګ شي او چې پرنجې دې ختم شو نو ته به الحمدلله په دې خبره باندې چې شکر دې خدای پاکه دا کم شکل مې چې د پرنجې په وخت کې جوړ شوی او چې روسته مې دا شکل پاتې نشو ګینه خزه ومراته نه رانیږدې کېده بچو ومراته ویل چې کارټون ما ماراله الله رب العزت تعالی شکل واپس بل حال کرا وستو نو ته به فورا الحمدلله شکل عزت مندو الله رب العزت انسان له یو سیره ور کړی دا خسته شکل ور کړی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا معتدل جسم دا برابر او مناسب او خپل چهره دا د الله رب العزت یو لوی ور کړه دا پته وي چې وینه الحمدلله چې پرنجیو کې وي الحمدلله بهرحال خبره دا شروع د دنیا هر شاکر انسان د دنیا هر نیک عمل انسان د الله شکر ادا کړی دی لکه آدم علیه السلام چې کله پرنجې وکړو وی الحمدلله دغه رنګه نوح علیہ الصلوۃ والسلام بارکه الله رب العزت قرآن کې وی الحمدلله الذي نجنا من القوم الظالمين نوح علیہ السلام الحمدلله ویلوا دغه ابراهیم علیہ السلام بارکه الله قرآن کې وی اغم الحمدلله ویلوا الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق اے رب کائنات زستا ډیر شکریا ادا کوما چې زما عمر ډیر زیات دی د دې باوجود هم تا مال اسماعیل او اسحاق راکو بډاګانی راځونه کې بچی دي کی مال دې بغیر علاج نه راکو دارنګه داوود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام کیسه کې الله فرمای چې داوود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام هم د الله حمد و ثنا ویلو وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين
سليمان السلام الحمدلله دا الله ډیر الله حمد او ثنا دا چې موږ له پډیرو خلکو باندې فضیلت را کړې ده دا شان د نبی عليه الصلاه والسلام بارک الله قران کې وی حکم راغله وقل الحمدلله اے زما حبیب پیغمبر الحمدلله ډیر وایا دا غره د جنتین مبارک مرضی وی جنتین بم د الله حمد او ثنا وی جنت کې بټول عبادتونه بند شي خدا الله حمد او ثنا بجاری وي قران وای الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن جنتین بویداد وای اے الله ستاسو ډیر شکریا مهرباني چې ما ممتا د دنیا د غمونو اخلاص کړو یا د آخرت د عذابونو نه اخلاص کړو دا غرګ بل ذکر راځي چې جنتین بدا دعا کوي دعواهم ان الحمد لله رب العالمین وې د جنتینو ودا دوای دا شان عزت مندو دا الحمدلله ډیر زیات فضیلتونه راغلي نن درته یو څو فضیلتونه بیانو چې کله انسان یو حدیث کې راځي اذا قال العبد الحمد لله و چې کله یو بنده وي الحمدلله وی الله رب العزت سوی صدق عبدی والحمد لله الله دومره خوشاله شي وی دې زما بنده ډیره سم خبره وکړه واقع ټول حمدونه زما د پاره دي په الحمدلله باندې الله ډیر زیات راضي کیږي او ډیر زیات خوشحالي دا غره مسلم شریف حدیث ته ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكل فيحمده عليها او يشرب الشربة فيحمده عليها وی الله دا هغه بندنه ډیر زیات خوشاليږي چې په هر نړۍ باندې او په هر ګډ باندې الحمدلله وی دی جمعه ما تاسو ته بیان کړو په الحمدلله باندې چې په وګو باندې الحمدلله ولې وي ځکه دا ډیر تکلیفونو سره تا را رسیدلی په ډیر لار باندې را رسیدلی او الله نزيد تا کور تر ورسولې او بیا په دې باندې الحمدلله وي چې واپس الله ستاسو بدن په عافیت سره وباسي کدا وبلي په پیپړو کې پاتې شو د پیپړو تیږي کله بدن په بل ځای کې پاتې شو بل بیماری نو ته وې الحمدلله یا الله واپس عافیت سره زما د بدن د اضافي وباسي دارنګ یو حدیث کې راځي ما انعم الله على عبده نعمه فقال الحمد لله الا كان الذي اعطاه افضل مما اخذ وی الله په انسان باندې شو نعمتو کی او دا الحمدلله وی نو چې الله تعالی ورکړي دي پاغه ټول نعمتونو کې د ټول نه اعلی نعمت دار یا الله چې دې سوالي د دینه ولا الله نه اعلی نعمت ورکړي چې کوم انسان الحمدلله ویلي دا رنګ یا انا لله وانا الیه راجعون ویلي دا رنګ یو حدیث کې راځي لو ان الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من امتي ثم قال الحمد لله لكانت الحمد لله افضل من ذلك ويكل دنیا دا ټول سيزونه نبی عليه السلام وي زما د امتي په لاس کې راشي او بل طرف ته دا وي الحمد لله نبی عليه السلام وي دا یو کلمه زما د دې امتي د دې ټول دنیا د دولت نه اعلی ده د دې بیا امام ترمذی د دې وجه لیکي چې دا ولې ویل ان الدنيا فانيه والكلمه باقيه دنیا کې چې سره هر څومره سيزونه دا به ختم شي خدا دا الحمدلله کلمه دا نه ختمي او بل روایت کې راځي والحمد لله تملا الميزان الحمدلله دسی کلمه دا چې د میزان ټول تل په یو کلمه باندې ډکیږي نو دی وجه نه عزت مندو دا خپل د ژوند یو مقصدی خبره وګرځول روایتو کې راځي چې نبی علیہ السلام باندې بغم مرالو او پریشان به به ویل الحمدلله علی کل حال او د الله د سي بندړي رخص بعضی کسانی کنه بیماری اور څنګه هغه الحمدلله خیمه دا بنده د الله ډیر زیات کو وی الحمدلله گزاره کوما الحمدلله د الله فضل دی یو تفسیر یو واقع لیکل دا وی ان عبدا من عباد الله تعالی قال وی اورز د یو الله بندو سعجیب الفاظو کې د الله حمد و ثنا بیان هغه الفاظ دادي یا ربي لك الحمد
یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک. بس دا اے زما ربا اصل حمد و ثنا ستا د پاره دا څنګه چې ستا ذات او ستا سلطنت سره قابل ده دغه رنګ حمد و ثنا ستا د پاره. وی چې کله فرشتو دا واورېده دا کلمات وی فعزلت بالملکین وی هغه ملکو ته د دې لیکل ګران شو چې دې له په دې باندې څومره ثواب ورکړي. فلم يدریا کیف یکتبانها فصعدا الى السماء. وی ډېرې حیرانې شوې چې دا خو داسې ناشنا کلمات دې سړي وویلو د الله حمد و ثنا یې وویله چې دا موږ څنګه ولیکو څومره ثواب وله پکې ولیکو. وی لاړې اسمان ته وختل وقالا یا ربنا او الله تیرے اے زمن ربا ان عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. یا الله ننستا یو بنده داسې عجیبه حمد و ثنا کړې ده چې موږ د هغې د لیکلو د ثواب په طریقه باندې نه پوهېږو چې څومره ثواب ورله ولیکو. وی الله ورته ویلي قال الله عز وجل وهو اعلم بما قال عبده. الله تعالی څه پته چې بنده څه ویلي خو هسې د فرشتو نه تپوس کوي وماذا قال عبدي زما بنده څه ویلي. دا کلمات ورته ویل یا رب لك الحمد یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وجي دا کلمې ویلې ناشنا کلمې ویلې ده. وی الله رب العزت ورته وایي چې واقعي دا کلمه خو ډېر عجیبه کلمه ویلې ده. الله ورته وایي اکتباها بس تاسو صرف دا کلمه ولیکئ چې فلاني ویلې ده کما قال عبدي څنګه چې هغه ویلې وه حتى يلقاني فأجزي بها. اے زما فرشتو گواہ اوسئ چې د دې اجر تاسو نشئ ورکولی. دومره عظیمه کلمه ده صرف تاسو دا کلمه ولیکئ باقي چې زما بنده ما سره میلاو شي زه به برای راز دله ثواب ورکوما. د دې ثواب جاڼې او هغه بنده جاڼې زه جاڼې او بنده جاڼې تاسو یې صرف ولیکئ چې کوم دی دا فلانۍ کلمه ویلې ده. نو دې وجې نه عزتمندو الحمدلله د خپل ژوند مقصد ګرځول پکار دي. یو حدیث کې راځي والحمدلله تملأ المیزان. وی الحمدلله چې کوم دی د میزان ټوله تله ډکوي. دغه رنګ دې نه علاوه د الحمدلله څه نور فضایل دي د دې لپاره چې موږ او تاسو د ژوند دا مقصد وګرځي. تاسو نه کله څوک تپوس کوي څنګه نو تاسو ورته مه وایئ چې ټیک یم. اوس خو نن سبا ټول الکان بس انګریزانو بچی دي چې څوک تپوس کوي څنګه I am fine, good, excellent, head and shoulder دا به کې نوي الفاظ دي. head and shoulder دا هغه نوم دی د دې شیمپو خو دا head and shoulder انګریزي کې دې ته ویل کېږي چې زه ډېر خیمه بهتر یم. بهرحال څوک څه کلمه څوک کوي فټ فاټ څوک کوي ګډ ایکسلنٹ خپل مقصد جوړي. څوک راته وایي څنګه الحمدلله خیمه یا الحمدلله ولیکه الحمدلله I am fine الحمدلله I am fit fat. پهله الحمدلله ولیکه بیا وروسته انګریزي ولیکه. خپل ثقافت وړاندې کوي خپل کلتور اسلامي وړاندې کوي چې خلکو ته پته لګي چې دا اسلامي خبره او چې تا الحمدلله ویلا د میزان طلب الله ستا د نیکو نه ډکه کی. الله رب العزت دا کلمه زمون په خولې باندې جاری کی.